السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما. زمنګ د کلاس نن سلورم ورځ ده او سلورم درس دی او د سلورم ورځې سبق زمنګ دے مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت. چې د مسلمانې دو د پاره د علم ضرورت دے. ضرورت هغه څه ته ویل کېږي چې د هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. یعنی د علم نه بغیر د انسان ژوند نشي تېرېدلی او کدای تیری نو دا به په دې کې ډېر زیات به تیروزي او ډېر لوی د نقصان سودا به کوي. دا علم لپس چې کله موږ واورو نو زمونږ ذهن ته فوراً داسې د مدرسو د اته کاله درس نظامي سوچ راشي او بیا کم چې عام خلک د تعلیم یافته نو هغوی ته ذهن ته دا د یونیورسټي او د کالجو او دا لوی لوی ډیګریانې ذهن ته راشي چې دا علم وي. دغه دواړه علوم ضروري دي او دغه دواړه علوم مفید دي او پکار دي چې د قرآن او سنت جوړ علم هم سړی حاصل کړي او عالم شي. او د کالج او د یونیورسټي علم هم پکار دی. خو دې ځای کې چې کم زمونږ موضوع ده او د کم علم هر انسان ته ضرورت دی نو د هغې نه دغه علوم نه دي مراد چې سړی به دومره وخت ورکوي. دې علم نه دومره علم مراد دی چې سړی په دا 24 غنټې ژوند د الله رب العالمین د احکامو د نبی علیه السلام د تعلیماتو مطابق تیر کې دومره علم دی. نو دا علم په هر مسلمان باندې فرض دی. بیا په صحیح مسلم کې چې کوم حدیث مبارک دی طلب العلم فریضة علی کل مسلم. علم طلب کول په هر مسلمان باندې فرض دی. نو دا غي نه دا علم مراد دی. پاتې شو د مدرسو اته کاله علم او بیا تحقیق او دا د امت ذمہ داری د فرض دی خو په ټول امت باندې فرض دی. قرآن کریم کې فرمایي الله رب العالمین چې فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم چې دا په هر کلی کې او په هر علاقه کې بیا یو ډله داسې پکار ده یو کس داسې پکار دی چې هغه به دغه پوره علم کوي. خدا خو د خاصو خلکو ذمہ داری ده او دا علم چې دا 24 غنټې د هغې مطابق ژوند تېرول پکار دي نو دا په هر مسلمان باندې فرض دی. په علمي ژبه کې د علم ته علم د ضروریات الدین وایي. د دین چې کوم ضروریات دي د هغې علم ورته ویلی کېږي. د دین ضروریات یعنی دا علم چې موږ ته دا پته چې ایمان په څه باندې ماتېږي نواقض الایمان موږ ته معلومي.
دا علم اوس د هر مسلمان باندې فرض دی چې بت ته په سجده باندې ایمان ماتیږي، د الله رب العالمین نه انکار کول په دې باندې ایمان ماتیږي، د دین د شاعر او مذاق او وهل په دې باندې ایمان ماتیږي، دین د سپک قتل په دې باندې ایمان ماتیږي. نو دا علم هر مسلمان له پکار دی او پکار دی چې دا مذاکرې په جماعتونو کې کیږي او ځای په ځای د مسلمانانو په میس کې کیږي چې اسنه د ایمان نه سړی چرته خالی نشي او د ایمان نه چرته ونه وځي. نو دا علم ضروری دی. اوس د دې سره سره دا علم هر مسلمان له پکار دی چې هغه ته دا پته چې دا طلاق په سبا نه کیږي. د طلاق او د علم شو ځکه د ښځې او د خاوند ژوند دی. نکاح او طلاق تاسو چې سوچ وکئ کنه د تعلق د خلې د الفاظو سره دی. کله چې واده د نکاح عقد او د نکاح مجلس منعقد شي او پاغه کې مولانا صاحب راغلی او د کلی او د چم او د گاون خلک هم راغلي، رشتہ دار هم راغلي. زموږ په علاقو کې خو رواج دی چې جنۍ دنه پرده کې ناسته او الګ بار حجره کې د جنۍ څوک وکیل ناسي او هغه د الګ ته و چې دا جنۍ ما تعالی درکړې ده د نکاح شرعي محمدي مطابق او دومره سره زر دي دومره د دې مہر دی او بیا ورته چې تا قبول کړې نو هغه یو ما قبول کړل بس دغه د نکاح وي بده کې نور څه شي نه. خو په دې عقد باندې د دې جنۍ او د الګ د خزو د خاون په دې عقد باندې د گواهان دا په دغه ځای باندې ودرېږي گواهی وکي و چې او موږ دلته یو او موږ د دې خبرې گواهی کوو چې دا خزه خاون شو. او که سبا د خزو د خاون په مېس کوران رااله هم په دغه الفاظو په دې کوم خلاو په دې کوم جبه چې قبول کړي وا اوس په دغه جبه ورته وي چې ته په ما طلاق یې بس دا خزه اوس طلاق شوله د پردیش ولا. نو داسې قسم علم چې په دې باندې موږ د نکاح او د طلاق او د مسلې یادې کو نو دا هر مسلمان له پکار دی او دا ځکه پکار دی چې زمونږه د پښتانه ډېر زیات جذباتیان دي چې په کلی کې هم د چا څه شر راشي او محله کې هم د چا څه شر راشي جګړه راشي نو زور به سي د خپلې ښځې له بوځي په ما به خپله ښځه طلاق هي زه به ښځه طلاقه ساتم که ما داسې چل ونه کړو نو هغه چل بیا یې څوک ونه کړي خو خپله ښځه به د باندې طلاق شي. نو چې کله داسې قسمه جذباتو کې راشي او په جذباتو کې ښځه طلاق کړي نو د هغې نه وروستو بیا په یو مولسي پسې ګرځي په بل پسې ګرځي په بل پسې ګرځي دا به څنګه بیرته زما ښځه کېږي. نو کله یو مولي صاحب په مسله باندې پوه نه شي او کله ښه پوه خو څه پیسې میسې ورله څوک ورکړي یا داسې د ضد په بنیاد باندې نو هغه حرامه ښځه هغه سړي له بیرته جایز ما د مخې بېشماره داسې کیسونه موجود دي بېشماره کیسونه چې په جذباتو کې هلکان راشي او ښځې طلاق کړي او بیا ول خلک ایسته واپس نکاح وتړي ستا به یقین راغلی چې دا طلاق یو دوه درې نه څو ځل شوي دي ځل شوي دي. نو عزتمندو دا قسمه علم چې دی نو دا ضروري دی یا زنانه ته دا علم کم از کم پکار دی دا ول ضروري پکار ده چې دې ته دا مسله معلومه وي چې زه به چا نه پرده کومه د چا سره به سلام کومه زه به چاله لاس ورکولی شم چاله به لاس نشم ورکولی چاته به مخ ښکاره کولی شم چاته به مخ نشم ښکاره کولی د چا سره زما خبرې کول جایز دي د چا سره زما خبرې کول نه دي جایز د چا سره زما د کور نه وتل جایز دي او د چا سره زما د کور نه وتل ناجایز دي. لکه زه به یو مثال پیش کما زمونږ په دې معاشره کې زمونږ خیال دا چې دا ورندار زمونږ خپل ده او دا لیور زمونږ خپل دی حالکې نه لیور خپل دی او نه ورندار خپل ده. یعنی زمونږ په معاشره کې د لیور او د ورندار په منځ کې هیڅ قسم داسې څوک نه محسوس چې دا رشته پردی ده. ورندار ده نو دا ستا د ورور ښځه ده او لیور دی نو دا ستا د خاوند ورور دی ستا ورسره رشته نشته دی. اگر چې علما په دې باب کې ډېر سختی نه کوي او چې داسې جاینټ فیملی سیستم یو په یو کور کې لیور موسیږي ورندار موسیږي او داسې سختی به سړی نه کوي چې بس دا ورندار به هم د لیور نه منډه کوي پټېږي به تې او دا لیور به هم د ورندار نه بس پناه کېږي. دومره سختی په دین کې نشته. البته دا چې دا لیور ورندار به یو بله لاس نه ورکوي داسې به هم نه کوي چې ورندار بیماره ده او لیور ګاډی یې کړی چې زه پېښور ته وړم دا ولا حرام دی نه به بوځي ده یا دا چې ورندار کور تر پلار که روانه ده او خاون او دا لیور ورته راځه زه به تا ورندار یې بوځمه نه دا ناجایز دي داسې نشته د دې شي څوک نه دی قایل. یعنی دا یو مسلک کې او په یو مذهب کې دا مسله نشته دی. نن سبا خو حقیقت دا د علم دومره کم شوی دی او خاص کر دی
تعلیمي ادارو خو دې حتی دا بعضې خبر رسولی دی چې کله کوژدن وشي دی چې نه نو خاوند خو زمونږ په دې پښتون په معاشره کې خاوند د ښځې سره د واده نه مخکې ملاقات نشي کولی او دا لیورونه به راځي او دا به کیني وباسي ورسره او کله کله به دې نکاحونه کې دا تصویران مصران به ورسره وباسي نه دا څیزونه حرام دي چې د علم زنانه ته وي چا څه به کینم پاسم چا څه به نه کینم پاسم دا مسله ورته معلومه وي چې د رضاعت دا مسله څنګه ده زه چا لپی د خاوند اجازت نه بغیر ورکولی شم که نه شم ورکولی کله خاوند غریب خبر نه او هغه ذهن کې دی چې د پلاني زنانه یا د پلاني نارینه لور به د خپل بچي له کومه او هغه داسې کړې وي چې په ذهن کې دا خبره ختمه کړي چې زه به دا ماشومه دا به د خپل بچي له د خپل وسیله وکوم نو هغه چې کله بیا رشته پسې ولیږي او یا د هغې د نکاح مجلس شروع شي نو چې معلومات وشي دا خو ستا د ښځې د لپی ورکړي نو هغه بیا په ځان باندې راکېږي چې دی بدبخت یې ته همانې دي ویلي چې چا لپی ورکړه د بعضې زنانه اوس خو دا رواج لږ کم شو بلکې میندې خپل بچو لپی نه ورکوي او پخوا په دې معاشره کې دا و چې زنانه به ډېرو خلکو لپی ورکول ډېرو خلکو او دا مسلې یادول غواړي د رضاعت مسلې او د دې څیزونو تعلیم په کورونو کې پکار دی دې زنانو ته دا مسایل چوریات شي یا د ښځې او د خاوند په منځ کې چې دا کومه مسله د ښځه د خاوند باندې څومره حق لري او د خاوند په ښځه څومره حق دی مونږ خو دا وایو چې زمونږ په ښځو باندې حقوق دي خو د ښځې حق نشته نه د ښځې هم حق دی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قرآن کریم کې الله فرمایي څنګه چې د خاوند په ښځه باندې حق دی د ښځې په خاوند باندې هم حق دی خاوند به ښځې خپل حقوق ورکړي او ښځه به خاوند خپل حقوق ورکړي نو کور به جوړ شي دا ښځه او خاوند دا لایف پارټنرز نه دي چې د یو بل سره بس پارټنرشپ دی او د یو بل صرف دوستان دي نه دوستان نه دي دا د دوستۍ نه جوړه رشته ده دوستی خو ختمیږي په دوستۍ کې خو لالچ هم د ښځې د خاوند په رشته کې لالچ نه وي اوس دا خاوند که ځوان هم دی د ښځې خاوند دی او که دا بیا بوډا هم دی د ښځې خاوند دی چې ځوان دی هم د خاوند حق دی او چې بیا بوډا شو بیا هم د خاوند حق دی او دغه شان د زنانه او د ښځې هم داسې حقوق دي دې نه ځان خبرول غواړي تاسو یقین وکړئ زمونږ د چارسره کې زما ملګری دی مفتي صاحب دی نو هغه یو ورځ ما ته ټلیفون وکړو ویل یو مسله ده ډېره عجیبه مسله ده هغه مسله څه ده ویل چې دا دي یو ډېر لوی غټ غټ ګاډو کې څه کسان زما خواله رالل انتهایي امیرترین ښکاره کېږي 2-3 لکان دي نوجوانان وی مسله دا ده چې د یو هلک واده شوی دی او د واده یوه هفته شوی دی یوه هفته نوجوان او ډېر زیات مالدار او ظاهره خبر د څومره پیسې به لګولي ویل اوس داسې مسله راووتله چې دا دواړه رضعي خور او ورور وګرځېدل او د واده یوه هفته شوې ده او څوک زنانه وایي چې دې دواړو له ما پی ورکړي دي د هلک له مې هم ورکړي دي او جنۍ له مې هم ورکړي دي او هلک وایي چې ما له مسله راوباسه زه په هېڅ جوړ دا ښځه نه پرېږدمه دې لپاره څه وکړم ویل چې هغه فیصله کړې ده چې زه په هېڅ جوړ دا ښځه نه پرېږدم ته ورته معذرت وکړې چې دا مسله په بل چا باندې حل کړه خبره ختمه شوله دا خو چې څوک راځي نو تا ته به وایي چې ته ما ته د دین مسله بیان کړه زه پې عمل وکړم نو چې هغه د مخکې نه دا فیصله کړې ده چې زه دا ښځه نه پرېږدم ته به ورته بیا څه نصیحت وکړي خبره بیا ختمه شوله یعنې دا مسلې د زنانو ته ښودل غواړي دا د علم ضروریات دي ضروریات الدین دې ته ویلېږي او نور 10 کاله 8 کاله ټول خلک علم نشي کولی که ټول خلک عالمان شي نو څه به کوي بیا دا ګیلکاري به څوک کوي ډاکټري به څوک کوي زمینداري به څوک کوي ټول خلک عالمان نه جوړیږي او دا محنت هم ګوره ښه نه دی چې بعضې خلک دا محنت کوي چله شابه کې ټول خلک راوځي مدرسو ته راځي د مدرسې ډکې کوي هر پلار یو بچی علم ته وباسي نو څه به کوي دومره عالمان چې کله زیات شي او په کلي کې 10 علمای نو بیا د علم سپکاوی هم ګورې کله راشي په دې وجه باندې مدرسې به په دې نیت نه ډکو چې بس خلک راوباسئ چې مدرسې ډکېږو نه جي نه علم دپاره چې کله یو سړی وځي او بیا علم کوي نو دا به ډېر کوشش به کوي چې ښه تللی سړی وله پیدا کړي زمونږ استاد سابق صاحب علیه رحمت دی الله غریق رحمت کې هغه به ویل مردان کې هغه ډېر عمر تېره کړی ازي مثال به وایو اوس خو داسې نشته اوس الحمدلله اوس تکړه تکړه هلکان دي چې هغه ښېښې نمبرې په 10 او 12 کې والي بیا مدرسو ته راځي خو داسې وخت هم تېر شوی دی او بعضې علاقو کې داسې هم شته چې سابق صاحب علیه رحمت به ویل چې بچی په سکول کې داخل کړي نو په هغې کې ناکام شي بیا بل سکول له بوځي بیا بل سکول له بوځي بیا په آخر کې سرکاري سکول له راولي یاره وایي بس تاسې په پیسې ورکوم او دا نه چلیږي نو چې په آخر کې د هغې هم نه چلیږي نو په آخر کې بیا راولي مولي صاحب که څه سپاره میپاره در سره یې بس داسې وکړه چې بنې کا وایي چې به میاشت کې هم کور ته راونه لېږي کال پس به زه راځم بوځم به دا ورانکاره چې ما به سړی کور ته رانشي
او بس چې زه په امن کې منو دلته چې څه کوي هغه په وکا نو چې داسې کو تعوب سړی علم ته وباسي دغه نه بس شي جوړیږي بیا هغه نه بس عالم بیا جوړ شي موږ بیا وایو د علما د سیدی او دا مسلې اختلافي کوي او دا کوي نو چې داسې کمزور انسان سړی بوزي او سبا په دې محراب او په دې منبر باندې ولاړي او سبا خلکو د دین خنو داغه نه ته کومه توقع چې تا ته بس دین وخی په دیو جبانه ک زدا خبر هر ځای کومه چې څوک په بچی باندې علم کوي چې کم بکی قابل بچي د نو علم تیستل غواړي قابل بچي او کله چې سړی په لور باندې علم کوي چې خط تکړه چې نه دا واغه په لسم دولسم کې ډېر نمبر یې اغستې دي تاسو یقین وکړئ داسې علما چې هغه په سکول کالج کې مخ تکړه داسې جنکی چې په سکول کالج کې تکړه او هغه سوچ او برابرۍ ذهن هم برابرۍ هغه علم وکي داغه کارکردګي ته ګوره داغه په معاشره باندې بیا اثر ته ګوره او هغه چې تتزان خلاص کړي دي نو داغه کارکردګي ته ګوره نن سبا خلک دا مسله ډېر زیاتې کوي چې اوس موږ سو وکړو څوک وایي چې دا امین په تیز وایي څوک چې په قلار باندې وایي نو دا علم ما تعلم پکار دی چې دا مسله کم از کم یادې کو چیرې دا امین تیز ویل دي که په قلار باندې ویل دي آیا دا مسله د دین داسې مسله ده چې څوک پټ وایي نو دا گمراه دی او یا تیز وایي دا گمراه دی نن خلک په دې باندې پوهه کې چې دا دوانه مسلې دا امین ویل سنت دي بلکې دا علما ناس د پوسټ وکي که سړی په موس کې امین ونه وي بیا هم د موس کېږي امین پکې ونه وي ولا دوالین او یقول والله احد وي دا مونږ بیا موش او سنت تی پاتې شو نو غلط کار وکړو ټیکه ونه کړل سنت پر خودل نه دی پکار او چې سنت پرېږدي نه مشکلاتو کې بګیریږي او که سړی د امین ویل پری دی بیا هم د موس کېږي نو بیا دا چغړې مونږ لیکو چې دا په تیز باندې ویل پکار دی په امین باندې ویل په قلار باندې ویل پکار دی اګه څوک تیز وای نو باغی بس به مونږ نه کې او که څوک په قلار وای باغی بس به نه کې دا مسلې ولې جوړې شوې دي دا د رمضان د ورځې چې راشي کنه مولیان خاموش او چې کله روزه را نږدې شي یا روزه شروع شي نو زه په دې فیسبوکونو باندې دا بحثونه رواني او عام مجلسونه یې تراوی اترکات دی او کشل رکات دي او بیا یو څو کال مخکې په پوسټر چاپ کېدلې په دې فیسبوکونو باندې به چلېدلې چا به ویل که چا ما ته شل رکات ثابت کړل زه بولا هلیکاپټر ورکم په انعام کې ابل که چا مال چرته اتر رکات ثابت کړل زه بولا بیا لند کروزر ورکم به دې بي دي ماپی چې دا غپلار او نکو یعنی په خرب هم سورلی نه کړي هغه هم خلکو له چیلنجونه ورکړي چې زه به هلیکاپټر درکم نو دا ولې د پتین پسې خندا ده بسل کې دا مسلې عام یادول غواړي منګ وایو شل رکعات هم ثابت دي وتر رکعات هم ثابت دي خدای عبادت وکا چا د قاره مکوا څوک په مقروا او خو په خون باندې وکا نو چې کوم د طبيعت شپه عبادت ده شل نه بلکې د امام مالک رحمه الله او د مدینه خلق چغله خبر شول چې په حرم کې او په مکی حرم کې چې کوم تراویح خلک کوي نو چې څلور رکعات منځو کې نو بیا امام انتظار کوي هغه صبر کوي ځان خپل ذکر اسکار کوي او دا مقتدیان راولږي او دا پکې یو طواف وکي بیا څلور رکعات منځو کې بیا پکې هغه طواف وکي بیا څلور رکعات وکي بیا پکې طواف وکي نو مدینه خلکو ویل چې دا خو د مکی حرم خلکو مزه وکړل ډیر زیات اجرونه وګټل تراویح هم کوي او طوافونه هم کوي نو هغه ویل چې موږ به د سکار کو چې کله امام څلور رکعات منځو کې نو بیا به موږ څلور رکعات ځان لکو بسې نو زیات ولې به نو هغه په دې طریقه باندې امام بیهقی رحمه الله فرمایي چې هغه بشپک د شکایت تراوی کول شپک د شکایت تراوی دا مسلې چې کله او د عوامو ته بیان شي کنه سپین رانا ورځ د بیا چې دا ورته دا خبره وکي چې امین په دې زمانه ویل جایز دی په قلار ویل جایز دی البته چا د قاره به نه وي او فاتحه په امام پسې کوي نو دا منظم دی کیږي کنه نو دا منظم دی کیږي کله منځ کې درب عیدین وکړل دا منظم دی کیږي کو دې نه کړل دام دی کیږي کله ودرې دې منځ دی کیږي کو تنگ ودرې دې منځ دی کیږي کله سونه دې پنوم باندې کې خودل دام کیږي او کسینه دې کې خودل دام کیږي البته چې کومه طریقه موږ یاد کړې ده په دې خبره ځان پوهیږي په دې کومه طریقه چې موږ منځ کو اهل حدیث منځ کوي یا موږ احناف په کومه طریقه منځ کو دا دوه په حدیثو کې راغلي دي فرقه د وجنه نه وایو یعنی دوه منځونه په حدیثو کې ثابت دي بلکې تاسو خو کچرته حرمینو ته ډېر تلیي نو التبا سخل کو داسې ور لاسونه خودلې وي حدیث کې دا راغلي دي په صدر باندې لاس خودل څنګه امام شافعي رحمت الله علیه فرمای څنګه زنانو لاس دي حنفي طریقه کې نو دا نارینم لاس کې دي پسې نه باندې نو ټیک ده او د قاره بيخي د سنې کول پکار چې دې زه د لاس ورسي ادي نه اخواړول پکې نشته پسې نه باندې لاس کې دي یا په حدیث کې دام راغلي دي چې عند صدر د سینې خوا د لاس کې دي په دې مینز باندې امام احمد ابن حنبل د دې طریقې قائل دی او یا زمون احناف علما امام ابو حنیفه رحم الله فرمای د نوم نه لاندې نو حضرت علی سے نقل دي چې د نوم نه لاندې لاس خودل دي نو په دې طریقه او امام مالک رحمت الله علیه خدا و چې لاس اډو تړه مودا سے جوړن دی ونیسا نو په حرمینو کې بتا ته ګوري چا لاس پسې نه بني خودي
چا به د سینې لاندې خودي، چا به په نوم باندې خودي، او چا به زوړ نیولي او دومره خوند کوي هغه منځونه. هلته خلکو لمانځه کې جړا مرځي، هلته خلکو ته په منځ کې خوند ملاویږي. په هغه ځای کې چې مونځ کې نو ته به زه په جنت کې ولاړ یم، هغه ځای کې چې مونځ کې نو ته به چې زه الله ته ولاړ یم. ستا توجه برابرې ولې هلته کې دا څیزونه نشته دی چې څوک په چاته ګمراه وي، څوک چاته ګمراه وي. ټول صفا مسلمانان راغلي او په سپین لباس کې او احرام یې اچولی دی لکه دا چې بالکل مرګ ته تیار دی. نو خوند کوي. راځئ چې دقسې د خپله معاشره جوړه کړو که نه، موږ ولې په دې مسلو باندې جګړې کوو؟ یعنی هغه ځای کې چې کوو چې کوم ځای نه دین راوتی دی په هغه کې په هره طریقه باندې مونځ کېږي، خو دلته پابندي ده، دلته پابندي ده. په دې وجه باندې دا مسایل عزتمندو، دا نن چې کوم موضوع ده دا موضوع ده چې د مسلمانېدو دپاره د داسې علم ضرورت دی. او داسې به نه کوو چې دا د علما مسلې دي، علما به کې نه، دا زما سره ټول یو شان مسلې دي. او ګرانې ګرانې مسلې، علم الکلام مسلې او د علم فقه مسلې او د علم اصول حدیث او د علم د اصول تفسیر، دا علم به علما کوي، خو دا نورې مسلې به موته یادو. یو خبره. دویم نمبر خبره عزتمندو دا ده چې علم له به منګه که دا هر قسم علم دی، که دا علم دی او که دا د مدرسو علم دی، نو د دې اهمیت به په زړه کې منګه ساتو، قدر به هم کوو چې علم د الله صفت دی. او بله دا ده چې طلب به کوو. ګوره طلب طلب به راپکې وي چې یا خو غټ عالم شمه چې داسې په زرګونو خلکو ته دعوت او تبلیغ کار کوم، او په سوونو شاګردان مي، په لکونو شاګردان مي. او دویم دا بالبرس که داسې عالم را نه جوړېږي نو کم از کم د علماو سره بیا کینم پاسما د دې لپاره چې بعضې مسلې یادې کما. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د مسلمانانو امام دی، امام العزیمت، امام اهل سنت والجماعه. دا لوی امام دی د علماو او محدث دی، په خپل باندې فقيه هم دی، محدث هم دی. لوی کتاب د حدیث لیکلی دی، مسند امام احمد بن حنبل. خو په دې خبره ځان پوهې کړي چې علم پوره کېږي نه. ګورئ زمونږ عام طور باندې د خپل مسلک یا د خپل کلي یا د خپل مدرسې د استاد په باره کې دا سوچ چې دنه بل غټ عالم نشته، او چې د هغه په مخ کې څوک پلانې غټ عالم دی نه وي زمونږ استاد ته نه رسېږي. دا خبره غلطه ده. فوق کل ذي علم علیم، د هر عالم د پاسه بل عالم دی، سر د پاسه سری. خو که سړی ډېر لوی عالم دی او د امامت منصب ته ورسېدو، د فقاهت او د اجتهاد منصب ته ورسېدو، خو دا بیا هم علم ته محتاج دی. احمد بن حنبل صاحب روانو په لاره باندې، لاس کې ورسره دوات او قلم ورسره، نو چاته تپوس وکړو چې چېرته روانې؟ ولې هغه ورته ویل چې زه علم کوم، چا نه څه مسله یادوم، مسلې تپوس ته کوم، نو دا به په هغه نه استاد نه به یاده کړم، بیا به ولیکم. وایي هغه ورته ویل چې تتعلم وانت امام، انته خو په خپله باندې امام عالم، تم د علم کې، تم د خلکو نه څه زده کې. نو هغه ولې جواب ورکړی، العلم من المحبره الى المقبره. علم د دوات نه شروع کېږي، په مقبره باندې ختمېږي. دوات چې کله تا په لاس کې راواغستو، ستا د علم سفر شروع شو. اوس به ته لګیا علم به کې حتی چې دا چې کله قبر ته کوز شو نو دا علم اوس په دې ځای باندې سټاپ شو. اوس به برکات شروع شي، اوس به ستا شاګردان د دین کار کوي، د هغې انوار، د هغې ثمرات، د هغې برکات دا به اوس چلیږي، تا ته بیا ثواب در رسېږي. دا استازي او درس تدریس ولې دومره غټه پیشه ده، دومره ثواب پکې دی؟ ځکه ستا به د مرګ پورې دا ترمامیټر روان وي، دا به چلیږي، د دې پاره به بره خیږي. خو د دې باوجود امام احمد ابن حنبل بغداد کې دی، او چا دې مسلې تپوس وکړو چې دا مسله څنګه دا ویل، ما ته نه ده معلومه. امام دې مسله ورته نه ده معلومه، څوک نه و چې ته څنګه ملا یې تا ته مسله نه ده معلومه. نو په هغه ځای کې چې کوم علماو د هغوی سره دې مسلې په باره کې داسې مجلسونه وکړل، تپوسونه ترې وکړل، خو چا داسې د اطمینان جواب نه ورکړی. نو په هغه زمانه کې د علم مراکز چې بصره وه، کوفه وه، مکه وه، مدینه وه، شام و یمن و، دا علاقې د علم علاقې وي. علما به دې ته سفرونه کول، دوه درې د لس لس کاله بلته پراته وو. یو استاذ پسې خلکو سفرې کړي دي. امام بخاري رحمه الله ویل روانو امام د امام عبدالرزاق صنعاني خواله، نو کله چې لار منځ ته ورسېدو نو چا ورته ویل چېرته ځې؟ ویل زم یمن ته د امام عبدالرزاق صنعاني خواله ځم، کوم چې مصنف عبدالرزاق لیکلی دی د خواله ځم، ملاقات لی ځم. ویل خو وفات شوی دی. په هغه ځای کې ویل انا لله و انا الیه راجعون، وراستون شو. اجر هغې خبر دروغ و، هغه ژوندی و. بدقسمتي نه د امام بخاري د امام عبدالرزاق سره ملاقات نصیب نه شو.
نو دا امام احمد بن حنبل روان دی. نو په وخت کې وایي چې شام کې علما ډېر دي او شام ته به لاړ شم او هغه ځای کې به د چا نه د مسلو تپوسونه وکړم. یو عالم و دغه خواله روان دی. کله چې دا ورسېدو ابن جوزي په مناقب د امام احمد کې دا واقع لیکلې ده چې دا د بغداد نه د یو علمي مسلې د پاره چېرته لاړو؟ شام ته لاړو. یو مسله، ځکه علم داسې شی دی دا د الله صفت دی. دویمه دا ده چې علم بالفرض که ستاسې نه یو ته چاته مسله بیان کړي او د هغې مطابق عمل وکړو نو هغه خلاص دی. یعنی یو امي دی، یو عام زمیدار دی او د یو عالم نه د یو مفتی نه د شیخ الحدیث نه د مسلې تپوس وکړو او د عالم ولا غلطه فتوا ورکړله او هغه زمیدار راولګېدو، هغه زنانه نارینه د هغې غلطې فتوې مطابق عمل کوي نو هغه ته به الله اجر ورکوي، هغه ته نه ده معلومه. ځکه هغه ته خو ویلی شوي دي فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نو هغه خو امید نه پوهېږي نو هغه کار غلط کوي خو الله تعالی پې نه رانیسي. خو چې کم عالم ورله فتوا ورکړې ده نو دا سړی ګناهګار دی او د الله په نزد باندې دا رانیولی شوی دی. او داسې علماو په باره کې راځي، امام بخاری وایي چې داسې زمانه به راشي خلک به جاهلان مشران کی فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. بغیر د علم نه به خلکو له فتوی ورکوي، په خپله به هم بېلاري او خلک به هم بېلاري کی. نو عالم له پکار دی چې ډېر په احتیاط باندې فتوا ورکوي. چې کوم مسله ورته نه ده معلومه غلی دی شي، هېڅ خبره نه ده که څوک په یوه مسله نه پوهېږي دا خبره غلطه ده، دا په پلاني مسله د پلاني عالم نه پوهېږي پې که نه. دا خو نشي کېدلی چې سړی به سر په هم ټول یاد یې، نحو هم یاد یې او ټول علوم به ورته یاد یې، نشي کېدلی داسې. خیر دی که یو مسله کې سړی کمزوری، خیر دی که په یو پن او په یو کتاب نه پوهېږي. امام احمد ابن حنبل لاړو شام ته. علماو حقیقت دا دی زه ډېر کمزوری یم، خو کله چې زما چې کله وزګار ټیمي نو زه بیا د اسلافو یا د اهل علمو د هغوی د ژوند مناقبو او د هغوی حالات دا زما دلچسپ ټاپک دی، زه دا بیا ګورم. د علماو دا ژوند چې څنګه ژوند یې تېر کړی زموږ اسلاف د مناقبو سره متعلق کتابونه زه بیا ډېر ګورم. او د څلورو واړو د امامانو مناقب کتابونه راسره پراته وي او ټایم په ټایم د څلورو امامانو خاص کر ګورم. د دې په ژوند کې انسان ته ډېر خیر میلاویږي، د هغوی ژوند ډېر زیات په طریقه باندې روانو. نو احمد بن حنبل رحمه الله دومره عجیبه انسان، داسې انسان و زیر د تعارف وکړم چې ابن کثیر لیکلی دی په البدایه کې چې امام احمد کله وفات شو دا د مسلمانانو په زړونو کې آباد و. داسې مینه ورسره د خلکو د احمد بن حنبل سره، داسې مینه به ورسره وه چې کله به راغی نو چا به پرېښودو نو لاسونه به یې ورله ښکلول، تندی به یې ورله ښکلول، نه به پرېښودو چا، خلکو نه به پټ پټ ګرځېدو. او چې کله به وفات شو که نه 12 لاک مسلمانان د په جنازه کې حاضر دي. 12 لاک مسلمانان، یعنی په دې زمانه کې 1 لاک خلک د چا جنازې ته راتلل ناممکن دي. هغه زمانه کې انټرنیټ نه و، ټلیفون نه و، ټي وي نه و او 12 لکه خلک د هغه جنازې له راغلي دي. تاسو سوچ وکړئ څومره د خلکو خوښ دی. 20 زره داسې خلکو غیر مسلم چې جنازې له راغلي وو او چې ویې کتل چې دا څومره غټ انسان دی، د دې جنازې د تماشې نه پس هغوی ایمان راوړی دی چې دا سړی پرست و. د دومره لوی شان سره چې کله لاړو نو د علم قدر وسره، کله چې د چا سره د علم قدر تاسو یقین وکړئ چې د علم قدر ستا سره یا به تعالی الله علم درکوي یا به د په اولاد کې الله تعالی حق پرست عالمان پیدا کړي، حق پرست عالمان. احمد بن حنبل چې ورسېدو وایي دوی ویل چېرې دا خو ناوخته شپه ده او که زه اوس ځم او دې عالم ته یم چې دا مسله ماته ووایه نو دا به راباندې شپه کوي او کټ بستره او ډوډۍ موډۍ، دا خو ډېر غیر مناسب ده. کار اوسه زما دی، ډوډۍ به ما باندې خوري، کار اوسه زما دی او خدمت به ماله کوي. نه داسې نشم کولی، دا علما نشم تنګولی. انتظار به ورته وکړم، په دې جومات کې به ورته شپه وکړم او سار به ورسره بیا ملاقات وکړم. دا قدر د علم دی، قدر. نو هغه ویل په جومات کې سملاستو او چې سار به د عالم سره ملاقات وکړم، هغه چې کتل چې ناوخته ټیم شو یا هغه کوم چې څوکیدار دی حارس هغه جومات یې رابندو تالی لګول چې ویې کتل میلمه دی لکه میلمه څوک او دا ورته نه و چې زه د مسلمانانو امام یم او پلانی شیخ القرآن او شیخ الحدیث، نه جی میلمه یم چا سمې کار دی. ویل موږ په جومات کې میلمانه خو نه پرېږدو، د جومات خو زه تاله کوم، دا خلک زما نه تپوس کوي، جومات کې موږ څوک شپې ته نه پرېږدو. امام احمد ویل بس ټیک ده مه پرېږدئ. څادر راواغستو، پوږی کېښودو او د جومات نه بار راغی او د جومات ته بار داسې یو صحن و نو په ځای کې څادر د سر لاندې کو سملاستو. نو دا څوکیدار چې کله بار ته راغی ورته ویل چې ته ما د جومات د حال نه راویستې ګوره بار په دې صحن کې سملاستې، دلته زه څوک نه پرېږدم، ځان له بل ځای غم وکړه لاړ شي چا خوا الله غلی هلته ځه. بیا هم نه و چې تاسو د مولیانو قدر نه کوئ او مولیان د سپک کوئ، نه خپل قدر د چا نه غواړئ، اهل علمو خپل قدر چا نه مه غواړئ.
او چې کلم د چا نه قدر وغوښتو بس ته سپک شولې ته مه غواړه چې بیا دله خلک قدر درکوي که نه درکوي خو چې ځان له په خپله نمبر یې ورکې د خلکو په زړه کې او د خلکو په سترګو کې بس پکېږي احمد بن حنبل راوتو روان دی چېرته روان دی نو ویل چې زم د ادیره کې به شپه وکړم امام ابن قیم رحمه الله وایي که نه چې کله داسې ستا د ناستې ځای نه یا جومات کې کښېنه یا په قبرستان کې کښېنه موږ قبرستان کې یېرېږو دا خو زموږ فطرت دی مړو نه سړی یېرېږي هر چې مړي خو څه کولی نه شي خو موږ ته یېرېږو نو کله چې دا روان وي د جومات ته مخامخ جومات دی مخامخ داسې یو دغه دی ورته نه ډوډۍ مطبخ دی او تنور دی تنور والا دی نو هغه وکتل چېرې دا سړی مېلمه دی د زموږ د کلیوال پرې نه ښوده ورته ویل چې مېلمه چېرته روان یې ویل ځمه چا څه مې کار دی خو دې سړي پرې نه ښودلم او ځم چېرته ځان له شپې غم کوم ویل که زما څه شپه کې نو زه به درله د شپې ځای درکړم دا زما تنور دی او زه پکې ډوډۍ موړۍ پخوم سهار وختي دی خلکو له ناشتې انتظام وله کوم نو که شپه راسکې شپې غم به دله وکړم نا خوشحاله شو چې زه خو د شپې غم کوم یخني ده او تنور دی ګرم به هم شم ورته میلمه راغلی د مسلمانانو امام احمد بن حنبل راغی او د دې ننبایي سره شپه وکړه وده شو پېشمني کې راپاڅېدل تهجدو ته چې ویې کتل هغه تنوروالا هم پاڅېدلی دی الله ولی دی ظاهر کې تنوروالا دی خو دا اصل کې د الله دوست الله ولی دی لہذا ګورئ عامو خلکو ته وایم ګورئ یوازې د مولیان د الله دوستان نه دي ګورئ تاسو کې هم د الله دوستان شته خو چې موږ د الله سره تعلق جوړ کړو د شپې پاسېږو موږ مونځ اودس برابري یاد ساتئ دا د علم په رڼا کې دا خبره کومه د ولایت تعلق یوازې د جوړ علم سره نه دی عام سړی به دا به د الله دوست د الله ولی وي عام سړی به زمیندار وي ټانټو د پلالو کار به کوي دا به د الله دوست دا د الله حق مني د بنده حق به مني نو هغه پاسېدلی دی نن به یو تهجد یې وکړلو بیا هغه تنور منور لمبه کو او ګرم یې کو پیړۍ مړۍ برابر کړلې امام احمد صاحب ناست دی د سارې اسکار کوي د سارې اسکار او ماښام اسکار کول پکار دي دا دوه ټیمه دا اسکارو ته ایستل غواړي د سارې د مانځه نه په سړی کښېني تلاوت وکړي اسکار وکړي او د ماسخوتن د څملاستو نه مخکې هم داسې اسکار اوراد او وظایف پکار دي امام احمد ناست خپل د سارې اوراد کوي او تسبیحات وایي نو په دې دوران کې هغه تنوروالا شروع وکړه ډوډۍ پخوله نو چې داسې پیړه راوالي او داسې جوړه را جوړو کې به تنور باندې کله تپئ نو په دې دوران کې داسې څه ووایي پټ شانې به دې خوله کې دا شونډې وروئ امام صاحب ورته ګوري چېرې دا نانبایي چې کله ډوډۍ پخوي نو څه وایي دا زموږ د ټولو خلکو مزاجي دا ټیکټر والا که ستاسو خیالي نو دا چې کله دا پټۍ اړوي نو ټیپ یې ځان ته تیز لګولی پوهېږي بیا هم نه چې دا سوی په هغه غرار کې چېرته سړی به سندرو پوهېږي او ځان ته به یې لګولی یا بعضې خلک چې هغه چې کار کوي نو یا څه سندرې وي یا تلاوت کې سست په خوله باندې څه وایي په دې باندې هغه عادت نو دا نانبایي چې کله ډوډۍ پخوي نو دا څه وایي نو امام صاحب ته تپوس وکړو چې یې تپوس درنه کومه جواب راله راکړه ویل جي وایه ویل دا ته څه وایې لکه ته چې کله دا ډوډۍ ورته پې په دې تنور باندې څه وایې وایي هغه ورته وایي چې ذکر کومه دا دوست د الله دی خپل دنیا هم ګټي او ذکر هم د الله تعالی کوي کله چې دا خبره ورته وکړله امام احمد بن حنبل سے ولدي شي کمې امام احمد کې امام احمد بن حنبل رحمه الله وجه ګوره دا عمل یو عام زمیندار سړی دی او هغه د دنیا کار هم کوي او په دې وخت کې الله ور یاد دی او الله یادوي او ګوره زه چې کله د دنیا کار کوم په هغه ټایم کې ذکر مې کر نه کوم دې عمل ته وپس خېدو کله کله عالم دی یو عام سړی نه ګورې عمل یادوي ښه غټ عالم دی د یو عام زمیندار نه یو مسله یاده کړله چې دا خو ډېر ښکلی کار دی ګاډی هم چلوه او ذکر کوه تلاوت اوره په پټي کې زمیندارم کوه او ذکر اسکار کوه نو ماسپښین چې راځي نو 3 ګنټې ذکر به دې کړی 3 ګنټې ذکر یا هغه اسلام آباد ته ځي او ډرایوینګ کې او تلاوت ځان ته ولګوه 3 ګنټې به د الله کلام واورې امام احمد بن حنبل حیران شو ورته وایي او تپوس نه کوم جي ډېر لوی کار کوي دا عمل خو ما کې نشته خو هسې څه داسې تښکاري د ذکر چې د شروع کړی دی نو څه د دې څه برکات مرکات او د دې څه فایدې درته میلاو شوي وایي هغه ورته ویل چې جي ما چې کله ذکر شروع کړی دی یقین وکړه چې ذکر مې کله شروع کړی دی زما یو داسې مراد نشته دی چې هغه نه دی پوره شوی د الله نه څه غواړم الله ماله راکوي داسې تعلق مې د الله سره جوړ دی چې د الله نه څه غواړم د دې ذکر په وجه باندې هغه ماته میلاویږي دا د ذکر برکات دي فذکروني اذکرکم تاسو ما یاد کوئ زه به تاسو یاد کړم خو په آخر کې ویل جي وایي یو میلمه یو خبره ده که نه یو سوال مې نه دی قبول شوی دوه راته کوه چې الله هغه سوال زما قبول کړي دا دوه راته کوه وایي څه سوال دی وایي زما ارمان دا دی که نه ارمان مې دا دی چې الله ماله دومره ژوند راکړي د مسلمانانو امام احمد بن حنبل په دې خپلو ګناهګارو سترګو باندې وینم بس دا یو سوال راته کوه او دقه احمد بن حنبل راغلی دا ورته په کور په دا ورته په دې تنور په غاړه ورته شپه ده دا د ذکر برکات دي کم سړی چې خو هغه ته الله په بغداد کې د علم مسله پیدا کړله او شام ته یې ول راوستو
دا د الله د یاد برکت دی. او ویل بس دقه چې وغواړم. امام احمد بن حنبل ورته وایي انا احمد، زه احمد یم که نه، زه د بغداد نه راغلی یم. او ویل دې تنوروالا ور منډه کړله او دی په دې غېږ کې ونیو او په دې تندي باندې ښکل کو ورته ویل چې الله چې دې نه پس راله سم نه راکې به زه په دې باندې راځم، زما د ژوند ارمان پوره شو. بس عزتمندو دا د علم برکات دي چې کله سړی د علم دا د مخلوق دپاره نه، د یو مسلک او د یو پارټۍ او د فرقې دپاره نه کوي که نه، صرف د الله د دین خدمت کوي. عوام او خواصو کې به الله تعالی محبت اچوي او دقه ژوند دی په اصل کې. عزتمندو دا مجلس ډېر کمی چې سړی به کې په یو نهج باندې لګیا یو خبره کوي. خو د امام ابو داود کتاب زه پړاو هم مدرسه کې ابو داود، نو دغه مناقب مې کتل. امام ابو داود رحمه الله دا یو شاګرد دی ابو بکر بنوم باندې. دا د شاګردانو ته دا خبره کوم، تاسو کوم شاګردان یې ګورئ د استادانو خدمت داسې کوئ. زه استاد سره په چکر روان یم، هغه مخکې روان ته پسې شاته روانې، او استاد سره تللی و هغه تا ته وچلکه هو دا چای والا او دا نه نه، ته به استاد سره کښېنې، ته به د استاد خدمت کې. شاګردان ادب یا دا سکول استاد دی که د یونیورسټي دی او که د مدرسې دی او که د کالج دی، استاد دی. او دا په هغه وخت کې به دا شاګردان راتلل او دوی به ټیک ټاک د استاد په دروازه کې پیره کوله. تاسو یقین وکړئ د سلفو ژوند چې تاسو ګورئ، شاګردان به راتلل، یو به سهار راغی ماښام پورې به یې وله څوکۍ کوله چې څه کار یې زه وله وکړم. موږ وایو چېره ښه استاد دی په ما باندې خدمتونه کوي او د بازار نه سودا مور پلارم وایي پلانی نه جي هغه وزګار دی، هغه استاد پې خپل کارونه کوي او د بازار نه بې سوداګانې راوړي. هلکه نو کوې که څه دنیا ورانه شوله، دی شاګرد دی. څنګه چې بې ستا حق دی داسې بې د استاز هم حق دی. د شیخ عنایت الرحمن مرحوم په باره کې شاګردان یې ناستې، ما اورېدلي، ما استاز نه و، اورېدلي مې دي چې ما کله هدایت النحو د استاز نه ویله نو ما به له ټیک ټاک غوا ساتله او ماښام به له ما ګیا راوړله، ما به د استاز سبق وایو، غوا مې وله ساتلې ده، میخ وله ما ساتلې ده، الله وله علم ورکړی و، داسې ګناه نه ده. نو ابوبکر راغلی دی او د خپل استاز په دروازه کې ناست دی چې زه خدمت وله وکړم، که څه خدمت یې چې ما ته ووایي. دې دوران کې څوک راغی، میلمه راغی، دروازه یې وټکوله. ابوبکر راووت ویل جي څه کوې؟ وایي د امام ابو داود سره ملاوېږم. څوک یې؟ زه سهل بن عبدالله تستوري یم، لوی عالم دی، بزرګ دی، صوفي هم دی او عابد هم دی او ذاکر هم دی او غټ عالم دی سهل بن عبدالله تستوري. وایي څه کوې؟ وایي د امام ابو داود سره مې لږ کار دی، هغه سره ملاوېږم. وایي هغه چې زه استاز ته وایم چې ستاسو ملاقات کوي که نه کوي، ځکه مولیان داسې وزګار خو نه چې بس خلک به راځي که پیشه به لګوي او کله په هوټلو کې خوراکونه او کله چکر وله، دا وزګار خلک داسې کار کوي. کله چې سړی د علم خدمت کې د هوټلو چکر یې نه وهي، بیا هغه سره ټیمونه نه وي. نو دا امام ابو داود رحمه الله ته وایي چې جي بار میلمه راغلی، څوک دی؟ ویل سهل. ویل زر راوله، خو ډېر لوی عالم دی، عالم د عالم په ملاقات خوشحالېږي. نو سهل بن عبدالله تستوري چې راغی سلام کله نه پس جي وایي خیر و څنګه راپېښه دې وکړه؟ وایي ان لي الیک حاجه، ستاسو مې یو پټ شانې کار دی. سهل امام ابو داود ته وایي پټ شانې کار مې در سره دی. څه کار دی را سره دی؟ وایي لږ خلوت کې لږ ځان له کېږو، شاګرد نه یي، ځان له مې ستا سره کار دی. او ورته وایي څه خبره ده چې دننه شو او ځان له ځای کې کېناستل. وایي چې څه مطالبه دی؟ دا وایي اول الله سره کا، زه درنه کوم مطالبه کوم دا به سر ته رسوي. سهل بن عبدالله ابو داود ته وایي سجستاني صاحب ته، وزه چې ستا نه کوم مطالبه کوم دا به سر ته رسوي، نو هله به زه تا ته بیا خپله مسله یم. وایي جي وایه زما ستا سره وعده ده چې زه به ستا مطالبه سر ته رسوم. نو ورته څه وایي؟ ورته وایي چې اخرج الی لسانک لاقبله الذي تحدث به احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا کومه ژبه چې ته د پیغمبر علیه السلام احادیث بیانې دا لږ راوباسه دا ښکلوم، بس دقیل راغلی یم. یا کومه ژبه چې ته به د نبي علیه السلام احادیث وې، زه د دې ښکلولو له راغلم، د دین خدمت په دې باندې کوي. دا ولې دې مقام ته سړی څنګه رسېږي؟ نن خلک مولیانو پسې کنځلې کوي. داسې زمانه وه چې خلکو به ژوند په دې نیت تېروه چې دا امام زمونږ کره راشي زما کره ډوډۍ خوري. داسې زمانه وه چې خلکو به ویل چې ژبې راوباسه زه دله ښکلومه، تندی دې را دې خوا که زه دله ښکلومه. امام مالک رحمه الله یو پیر درس ویل وکړو او ویل په دې کې جمعات دی، یو کس پاسېدو جي زما ستا سره کار دی. وایي چې جي څه کار دی دی؟ وایي چې اجازت راکړه تندی دله ښکلومه. ورته ویل چې زما په تندي باندې څه کوې؟ وایي چې نبي علیه صلات وسلام لیدلی ستا تندی په خوب کې ښکل کړی دی، زه به ستا تندی ښکلومه. یعنې داسې وختو د علماو د دین خدمت چې کله کوو، نن سبا خلک د علماو نه کرکه کوي، نفرت یې کوي، کنځلې پسې کوي، بدې ردې پسې وایي. ولې؟ دا د عوام هم غلطي دی یقینا، خو حقیقت کې دا ذموار موږ یو. او د هغې وجه دا ده، دا خبره زه په ډېر زور او شور باندې کومه
چې فرقه واریت دومره عروج ته ورسېدو ما بل هم دا خبره کړې وه چې د یو فرقې د عالم نه د بل فرقې د عالم باره کې تپوس وکړي نو اوتې بوتې به وي ګډې وړې پسې به وي د خلکو په ذهن کې به هغه مشکوک جوړوي د خلکو په ذهن کې به د هغه نه نفرت جوړوي نو څه ورته بس زمونږ د فرقې خدمت د هغې خدمت کول پکار دي بس د هغې ادب احترام کوه نو هغه د یوې فرقې اخو عوام دي دغه یوې فرقې والا ورته صحیح ښکاري بس د هغه قدر شروع کړي خو چې بل راځي زه به شیرګل کې ما سبق وایو شیرګل په دارالعلوم کې مولانا قاسم صاحب ما تفسیر کو پاکال باندې موږ بره په یو جومات کې اوسېږو د جومات نوم نه یم هسې نه شاید دا خبره څوک واوري او خفه شي په دې باندې دروغ نه یم پکې سړی د میډیا مخې ته خبره کوي نو دا رښتیا وي زه جومات کې موږ هغه تفسیر کې بره یو کلی و نو پاکې موږ اوسېدو هلته نو یو زمانه کې ستاسو خیال مولانا ګوهر رحمان رحمه الله زموږ شیخ هغه الیکشن ته ولاړو یو وخت کې دې علاقې نه ولاړو نو دا شیرګل دا یوه علاقه وه هغه ځای کې یو کس و جي ډېر تقوادارو بیا مونځ اودس هم کو جومات ته وراتلو هغه ما یو ورځ داسې خبره لې طالب و نو ما د مولانا ګوهر رحمان صاحب د دې علماو صفت وکړو ما ته ویل چې جي استاد جي هغه خلکو دی استاد جي ما یو غلطي کړې وه ویل چې مولانا مرحوم د الیکشن په کمپین کې زموږ دې جومات ته راغلی و دې جومات ته ویل چې کله دلته راغی نو ویل بار سمولیان تاوېدل را تاوېدل ویل چې دا خو ګمراه دی ویل ما د کور نه غوشان راوړو د مولانا مرحوم په دې پیزار کې ما اچولي چې خپې څښه شي دا د مولانا ګوهر رحمان صاحب په دې پیزار کې ویل دا ما اچولي ویل زه اوس ډېر جاړم چرمان زه تلې ماتې معافي غوښتل دا غلطي ما کړله دا ولې داسې حد ته رسېږي د مولانا ګوهر رحمان رحمه الله په شان عالم که الله تعالی بل پیدا کو یو ډېر لوی رحم کرم به وشي هغه علما د هغې په خپو کې خلکو غوشان اچول دا ولې دا اکه خپه دی په دې باندې د عوام د علماو د لار ښیي راځي چې موږ د علم لاج کیدو د علم قدر په خپله باندې وکړو د علم قدر چې کله عالم په خپله نه یې کړی نو چېرته خلک یې قدر نشي کولی امام مالک رحمه الله امام مالک صاحب د باره کې ما کتل چې د په عمر کې یو حج کړی دی او دی د مدینې او د مکې په منځ کې چې سړی د ورځې په اوښ باندې مځي نو 8 ورځو کې رسېږي په اوښ باندې سړی 15 غنټې 6 غنټې سفر کوي که نه نو په 8 ورځو کې رسېږي اوس چې کله دا کم ګاډي راغلي دي نو دا سړی سار چې وخېږي مازدیګر مدینه کې امام مالک سے بزنسمین دی لوی مال دولت تو سره دی او بیا هم یو ځل حج ته تللی دی نو چا تپوس وکړو چې ته حج له ولې نه ځې دا د حج په ورځو د قافلې روان یو ته په جومات کې ناستې نه ځې حج له امام مالک ورته ویلو وی زه غواړم چې ماله الله مرګ په مدینه کې راکړي اسې نو چې زه حج له لاړ شم فرض را باندې حج د هغه پوره شوی دی اسې نو چې زه حج له لاړ شم او د مدینې نه بار ماله چې د مرګ رانه شي زه غواړم د مدینې د جانان په کلي کې ماله مرګ راشي د نبي علیه صلات وسلام په کلي کې ماله مرګ راشي او تاسو ورشئ که نه زه عمرې له تللی وم نو هغه ځای کې طالبانو دغه جامعې نو هغوی ته موږ ویل موږ ته قبرونه وښایئ نو په قبرونو کې د حضرت عثمان قبر خو ډېر معروف دی تاسو ټولو به لیدلی څوک چې تلي په منځ کې دی او په هغې باندې صدق هم لګېدلې ده او دغه ځای خلکو ته بیا د نبي علیه السلام د ازواجو او د رسول الله د لوریانو قبرونه معلوم دي د بعضې صحابو قبرونه خو په دې وروستنو خلکو کې صرف د امام مالک رحمت الله علیه قبر موږ ته خو دا د مالک قبر دی یعنې په عامو خلکو کې صرف د هغه قبر معلوم دی چې دا د امام مالک قبر دی دا ولې دا مینه و دا محبت و او ویل داسې قدر د هغه په علم کې و داسې د علم قدر یې کوو چې ورځ درس ته ناست دی درس ته او شاګردان ورته ناست دي په دې دوران کې ویل د هغه دا رنګ به زړېدو او بېرته به جوړېدو به یو شاګرد ته په اخر کې چې کله کلاس ختم شو چې جي ستا دا رنګ ډېر بار بدلېدو نن ډېر بیمار نه وې ورته ویل چې جي دا خپې راوچته کړی دی چې دا چې ویې کتل لاندې لاړم وویل چې 19 ټرکې راله راکړه درس په دوران کې 19 ځلې چې چلی ویل ته ولې نه پاسېدې ویل داسې د نبي علیه السلام قبر ته اشاره وکړله د دې قبر د صاحب نه ماله حیا راتله چې د هغه خبرې خلکو ته کومه او لړم مې چې زه د لړم د وجې نه خپل د نبي علیه الصلاة والسلام درس پرېږدم دا مینه او دا محبت و عزتمندو په دې وجه باندې د علم ډېر لوی ضرورت دی د علم قدر هم کوو یو خبره پکې بله کوم هغه دا ده د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه د دې حدیث راوي دی دا به علماو ته وویم موږ سبا درس کې زنانم دي عالمات فاضلات هم پکې ناستې دي طلبا هم را سره دي اهل علم ناست دي په دې کې د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه حدیث ویم په صحیح مسلم کې راغلی دی سندن برابر حدیث دی او دا حدیث په اصل کې د حضرت عیسی علیه السلام قول هم دی یعنی دا داسې خبره ده چې دا د مسیح علیه السلام وینا هم ده او د نبی علیه السلام وینا هم ده دوو پیغمبرانو وینا ده څه وایي چې نبی علیه السلام فرمایي ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء
پزمک کې د اهل علم مثال د سده لکه څنګه چې په اسمان کې ستوري دي. اهل علم مثال پزمک د پاسه د سده لکه په اسمان کې چې ستوري دي، دومره لوی مقام. یهتدا بها فی ظلمات البر والبحر، د ستورو په وجه باندې خلک په وچه کې او په لمده کې لار معلومي، په دې سمندر کې د ستورو نه خلک لار معلومي. یهتدا بها فی ظلمات البر والبحر. او بیا وی فاذا انتمست النجوم اوشك ان تدل الهداتو، کدا ستوري خړ شول یو ځل د اسمان خپل ځکه په ستورو ښکاری د ستوري پړقېږي، کدا ستوري خړ شول د دې درنا لاړه یوشکو ان تزل الهداتو، قریب ده چې د کوم خلکو ته الله هدایت کړی دی دا به بیلاری شي. د دې حدیث څه مطلب دی؟ د دې حدیث مطلب دا دی چې دا خو په ظاهر کې د علماو فضیلت دی، په ظاهر کې د علماو فضیلت دی چې ګوره د دې مثال او د تشبیه الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړ د ستورو سره. علماو چې په اصل کې دې حدیث کې علماو تخپل ذمہواری ورخودلې شوې ده چې ګوره اے اهل علمو ستاسو کار دا دی چې تاسو به د ازمکه په علم داسې روښانه کوئ څنګه چې ستورو اسمان روښانه کړی دی. ستاسو کار دا دی چې تاسو به ازمکه په خپل علم رڼا کوئ، روښانه کوئ، به جهالت به ختموئ، بېدینیانې به ختموئ، ګمراهۍ به ختموئ، په دې ازمکه کې به د دین کار کوئ. دا حدیث مطلب دی. بیا علماو لیکلي دي چې قرآن کریم کې د ستورو 3 صفتونه بیان شوي دي. قرآن کې د ستورو 3 صفات، یو دی وبالنجم هم یهتدون، د ستورو په وجه باندې خلک لار معلوموي. دویم نمبر دی ولقد زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، موږ د اسمان په ستورو باندې ښایسته کړی دی. دا دویم صفت دی چې اسمان پې ښایسته دی او لار پې خلک معلوموي. او دریم نمبر د ستورو صفت چې په قرآن کریم کې راغلی دی نو هغه دا دی چې د ستورو په باره کې فرمایي رجوما للشیاطین، په دې باندې شیطانان ویشتلی کېږي. په دې وجه باندې د اهل علم 3 کاره دي، 3 ذمہواري د اهل علم دي. یو دا ده چې د په وجه باندې به خلک صحیح لار پېژني، څنګه چې وبالنجم هم یهتدون نو بالعلماء هم یهتدون بشي، د عالم په وجه به خلک هدایت ته ځان رسوي. چې عالم نو دا به خلک هدایت طرف ته رابلي، دا به یو طرف ته نه رابلي، دا به دین ته رابلي، د دې لپاره چې د خلکو نه دینداره جوړ شي. دا د عالم ذمہ داري ده. دویم نمبر دا دی چې ولقد زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، چې په ستورو باندې اسمان ښایسته دی او د اهل علم به داسې کردار او داسې به ژوند تېروي چې دا عالم کله روان وي چې د ځمکه پې ښایسته ښکاره کېږي، چې کله راشي چې خلک ورته پاڅېږي چې عالم راغی. داسې نو چې روان یو خلک ورته و چې دا بیا راغی دې علاقې ته، دا به بیا په جومات کې پاڅېږي او ټول خلک ته تنګ دی ځکه په خوله کې سپی تړلی دی او په هر چا پسې غاپي. نه نه داسې نه، عالم به داسې چې ځمکه پې ښایسته ښکاره کېږي. د په بیان کې به داسې وي چې هر چا به پکې ځي. د مثال به د باراني په پټي باندې به هم کېږي، که چا چت کړی دی په هغه باندې هم د باران ورېږي، په میوو باندې به هم ورېږي او دا په غره باندې هم ورېږي، په سمه به هم ورېږي، په هر چا به یو شان د باران ورېږي، هر څوک به استفاده کوي. او دریم نمبر دا چې رجوم الشیاطین، چې په ستورو باندې شیطان وشتلی کېږي نو دا به په خپل علم باندې صرف د شیطان مقابله کې د بېدینې سړی مقابله به کوي. دین به دا به د دیندارو په مقابله کې نه استعمالي، بلکې دین به دا به د ګمراه خلکو په خلاف استعمالي، دا به د کفارو او دا د غیر دینو خلکو خلاف به د خپل علم استعمالي. دا د علماو ذمہداریان دي عزتمندو چې داسې قسم علم کله شروع شي، په دې طریقه باندې کله اهل علم د علم خدمت شروع کی نو الله رب العالمین به د په علم کې برکت هم اچوي او دا خلک بیا اثر هم قبلوي. عزتمندو خبرې ختموم، خو دومره ده چې زمونږ د دې کم علمۍ په وجه باندې زمونږ نه غټې غټې غلطیانې کېږي. ګورئ خپل معاشرې له راځو، د کم علمۍ په وجه باندې زمونږ نه غټې غټې غلطیانې کېږي. دا نکاح او د طلاقو دا مسلې مې درته بیان کړلې، د شفعې دا مسله مې بل ورځ بیان کړې وه، د شفعو دا مسلې شولې، دا د اغوستلو خرڅولو دا مسلې شولې. دا ټولې خبرې داسې دي چې موږ نه یو خبر. زمونږ په دې علاقو کې یو رواج دی، اکثر داسې وي که نه میراث کله تقسیمېږي. میراث نو چې میراث کله تقسیمېږي نو کله کله پکې داسې وي چې دا مشره یو ورور دا پکې ورانی وي چې ماله به د مشرۍ حق پکې راکوئ، او نورونه په دې باندې خوشحاله نه وي، خو دا به وایي چې ماله د مشرۍ حق. نو کله کله به دا عام خلک به راولګي یاره چې دا مشر دی او دله د مشرۍ حق ورکړه. نه جي نه، مشرۍ کشرۍ حق پکې نشته، ټول بچي ستا برابر دي. للرجال نصیب وللنساء نصیب، قرآن کریم کې راغلی دي سړو هم حصه او د ښځو هم حصه ده.
لہذا میراث په بچو ته یو شان ملاویږي. داسې هم سړی نه کوي چې د یو بچي سره ورانه ده او د بل سره سازه ده او دا کله کله په دې ژوند باندې په دې یو بچي سره سازه ده په هغه بچي راټول جداد ولیکي. دا مسله نن سبا موږ له ډېرې زیاتې راځي، ډېرې زیاتې چې پلار دی په خپل ژوند باندې هغه د اعمال یا بچو زامنو ته حواله کړی دی یا لوریانو ته یا یو بچي ته او نور بچي محروم کړی دي. نو وروسته بیا هغه بچي یا په عدالتونو کې ګرځي یا په علماو پسې ګرځي یا په جرګمارانو پسې ګرځي، راشئ ماله ته حق والی نه ورکوي ورله. بې شماره داسې مسلې دي. په بچو کې تفریق کول، یو بچي له ورکول بل نه ورکول، یو بچي له عزت ورکول بل بچي مخکې د مولانا صاحب هغې ته اشاره وکړله بیان یې وکړو په دې باندې. لہذا نبی علیہ السلام فرمایي اعدلوا بین اولادکم، بچو مې سره فرق مه کوئ ښه، بچي یو شان بچي دي. او قرآن کریم کې هم دا راغلی دی او دا په حدیث کې هم دی چې انسان د ټولو نه ښه سودا دا ده چې ښه بچی د ځان نه پس پرېږدي چې دعاګانې ورته کوي. پلار مړ شي او دا بچی ورته په مینه او په اخلاص دعاګانې کوي نو دا د مور او پلار ته رسیږي. دا زمونږ د عقیدې مسله ده او دا حدیثو کې راغلی ده چې چا دعا ډېره زیاته زر رسیږي مور او پلار ته، وایي د بچي دعا او د نیک بچي دعا ډېره زر رسیږي. او ولد صالح یدعو له، نیک بچی دې پرېښی دی او مور او پلار ته دعاګانې کوي. داسې بچي چې تربیت دې ورله کړی دی او هغه دعاګانې مور او پلار ته کوي نو دا ډېر زر رسیږي. دویم نمبر خبره دا ده چې دا تعلیمونه مخکې موږ اشاره وکړله چې یو خو هغه علم دی کوم چې په هغې باندې سړی الله پیژني، د الله د اسماء او د الله د صفاتو علم، د قرآن او د حدیث علم، د فقه او د تاریخ او د سیرت علم، په دې باندې سړی الله پیژني، دین پې پیژني. دا علم مقصد حیات دی، دا رجل مقصد دی. مقصد د دې نه بغیر انسان حیوان دی. چې کله دا علم نو راغلی انسان د حیوان په شانې وخت تېرو. البته چې الله تعالی آدم علیه السلام راولېږو نو تعلیم یې وله ورکړو، بیا انسان تعلیم یافته انسان دی. موږ په دې معاشره کې دا سوشل ساینسز والا وایي که نه دا انسان چې دی وایي دا سوشل انیمل دی، دا حیوان دی. موږ نه حیوان نه دی، دا انسان دی. حیوان او انسان کې فرق. دویم نمبر دا چې دا انسان چې کله اول پیدا شو نو دا یو سټون ایج و، د پتر زمانه وه او انسان نه جامې اغوستلې او نه خوراک پیژاندو. نه نه نه، لومبی انسان تعلیم یافته انسان دنیا ته راغلی دی. علم آدم الاسماء کلها. لږ نه، دا نن چې کوم علوم په دې کالجونو کې په یونیورسټو کې په مدرسو کې پړاوي کې دا ټول علوم د لومبي انسان سره و. لومبی انسان ایجوکیټډ ویل ایجوکیټډ اعلی تعلیم یافته. اقرأ باسم ربک الذی خلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لومبی وحی د درس او د تدریس راغلی ده، د علم راغلی ده. علم په هر وخت کې دا خو مقصد حیات دی. البته دا کوم علوم چې په کالجونو کې دا د ساينس علوم دي، عمرانیات دي، نور کوم علوم دي او دا علوم دا مقصد حیات نه دی، البته ذریعہ د مقصد حیات دی. په دې باندې سړی خپل مقصد ته رسیږي. ذریعہ حیات ژوند پې تېرېږي. ډاکټر شوې د خلکو خدمت پکې ژوند پې تېرېږي، ځان له پیسې ګټي، استاد یې مقصد دی. نور علوم د یا د انجینیر یې، پایلټ یې، ډرایور یې وغیره وغیره دا ضروریات دي. مسله دا ده چې نن سبا موږ د مقصد په ځای باندې ضرورت له ترجیح ډېره زیاته ورکړې ده او بیا ضرورت لم ترجیح دومره ورکړلی چې بعضې خلک خو دومره لرې پکې لاړ شي چې بس علم ټول یو شان دی په دې کې ښه بد نشته، ښه بد پکې دي. موږ وایو چې علم دی که دا دواړه علوم دي، که د مدرسې دی او که د کالج دی، اسلام دواړو له اجازت ورکړی دی چې ښځه هم د تعلیم وکړي او سړی هم د تعلیم وکړي. په ښځه هم پابندي د تعلیم نشته دی او په سړي هم پابندي د تعلیم نشته. دواړه علوم ښځه هم حاصلولی شي او دواړه علوم سړي هم حاصلولی شي. حضرت عایشه رضی الله عنها ډاکټره وه، د میډیکل ساينس او د طب او طبابت احادیث تاسو وګورئ په ترمذی کې په دې کتابونو کې دا د حضرت عایشه نه نقل دي. دا سنامکی ذکر په حدیثو کې راغلی، سنامکی استعمال کوي، دا بهترین علاج دی. د هغې سره سره سعود په نوم باندې بیماري د یو دوایي راغله احادیثو کې، د دې ذکر په حدیثو کې راغلی دی. دا د دې جاړو ماړو ذکر حدیثو کې راغلی دی، د شهدو ذکر په حدیثو کې راغلی دی، د وینې ذکر په حدیثو کې راغلی، د بلډ سره متعلق دا حدیث اکثر د مور بیوی حضرت عایشه نه نقل دي. نبی علیہ السلام د هارت د بیمار علاج کړی دی په خپله باندې. دا علوم حضرت عایشه ته یاد ده خو زنانه وه. البته مسله دا چې دا علوم به په پرده کې کېږي. نن سبا چې کومه مسله ده په کالجونو کې په سکولونو کې دا کوم مخلوط نظام تعلیم دی نو په دې ذریعه باندې سړی بیا مقصد ته نشي رسېدلی، دا خپل مقصد بیا ختم شي په دې کې. نن سبا زه دا وایم چې ګوره دا یوازې زمونږ په خولو باندې نه کېږي. ګورئ داسې خولې په کار ده چې دا لکونو ته ورسېږي، کروړاو ته ورسېږي. دا اوس د 100-200 کسانو خولې لګیا دي چې یاره مخلوط نظام تعلیم نه دی په کار. او د BS دا لعنت چې کله کالجونو ته راغلی د BS، ما
یو ځای کې دا باس کېدو چې زمونږ په دې صوبه خیبر پښتونخوا کې لومبی د BS پروګرام دا په اګریکلچر یونیورسيټي پېښور کې شروع شوی اول د B او د MA تعلیم به نو کالجونو کې جنکو به ځان له سبق وایو B او MA MSc او BSc او جن الکانو به ځان له وایو اکثر کالجونه جدا جدا دي دلته هم د الکانو کالج جدا دی جنکو جدا دی نو په دې طریقه باندې مسلمانانو کې دا بغیرتی نه راتلله بس ښځو ځان له تعلیم کو سړو کو کار برابر روانو معاشره ټیک ټاک روانه وه اوس د اسلام خلاف چې کوم قوتونو نه هغوی خو بلکې نن سبا که تاسو کوم خلک په دې نظري دا جنډر اکویټي چې ورته ویل کېږي دا یو تحریک روان دی باقاعده جنډر اکویټي او بلکې په دې باندې ساینسدانان او بعضې خلک پلاس پر لګیا دي هغه وایي چې دا ښځه او دا سړی دا میل او فیمیل دا خو هسې اکټینګ دی دې کې داسې فرق نشته دی بلکې داسې یو تحقیق نن سبا روان دی چې که چېرته یو هلک راولګي او دا یو 2-3 میاشتې جنکو جامې واغوندي او د جنکو مجلسونو کې کښېني او د جنکو په شان کرتوتونه شروع کړي ورته د اعضاو دا تناسب به ختم شي او دا به جنۍ به دې جوړه شي وي دا ټرانسجنډر چې کوم اکټ پاس شو دا کوم خبر روانې دي دا په دې طریقه باندې د میل او د فیمیل تفریق ختموي نو د هغې دپاره په یورپ کې خو دا تحریک روان و فیمینیزم تحریک د نسوانیت دا تحریک خو زمونږ په وطن کې مسلمانانو نه قبلو د هغې دپاره د BS پروګرام راویستو ولې په دې بل کسې چلو په دې انول نظام کسې چلو نو په BS کې لازمه دا کړه 40 کسان چې په کلاس کې نو خامخا په دې کې به نیمې بجې نه کې نیم بلکاني تاسو خیر زموږ ټولو خویندې بچیانې په دې کالجونو کې سبقونه وایي تاسو ګورئ د BS سبق چې هلک او جنۍ وي دا به هلک جنۍ په یو کلاس کې به سبق وایي یو کلاس کې به وایي یو کلاس کې دا ولې یعنې څه ضرورت دی د دې خبرې ضرورت څه شی دی چې جنۍ به د هلک سره یو ځای سبق وایي هېڅ ضرورت نشته دا د بل چا ایجنډه ده او په موږ د پاسې هغه ناپیزه کړله مشکلات څه جوړ شو نو هغه زما او ستا مخې دی بیا میډیکل کالج دې هم جدایي انجینرینګ یونیورسټي هم دې جدایي څنګه چې سکول او کالج جدا دی الله دې خیر کړي که د دې شه موږ روکتام ونه کړو ګوره والدینو واورئ که د دې شه روکتام ونه شو نو دا سکول له هلکانو دی اخوره جنکو دی بیا به هم دقه شان سکول به مې وي دا یو کالج د هلکانو بل د جنکو بیا به دا مې وي دا څه نوي خبرې نه دي دا روانې دي په دې باندې کار روان دی او بانصافو زمونږ د کم چې د پبلیک سکولز دي نه هغوی خو دومره زر دا ایجنډه قبول کړله هغوی په سکولونو کې عملا ایسته شروع کړو سرکاري سکول کې به په قرار راځي او پبلیک سکولونو بلکې زمونږ خپل ملګري پکې او د هغه په سکول کې به کوئی ایجوکیشن وي زه وایي چې خدمت کوم دا خدمت نه دی که څوک دا کوي دا خدمت نه دی په دې څوک پورې موږ نشي مطمئن کولی دا هېڅ خدمت نه دی دا کم مال چې ته ګټې کم دولت ګټې نو په دې سوچ کول پکار د مدن ذرایع دا حلال جوړول پکار چې موږ د حلال او حرام فرق ښکاره شي دغه مسایل دي زموږ معاشره دا د علم د کمي د وجې نه او د هغې نه پس بیا څه وایي چې په کلاس کې هلک جنۍ دي او موږ خور ورور یو خور ورور اسلام کې نشته داسې زموږ دا ورورولي دا د دین رشته ده د دین رشته ده په هغې کې پابندي ده بلکې د استاد او د شاګرد په کلاس کې استاد دی سړی دی او جنۍ شاګرده ده نو دا استاد او شاګردي او نه بس منګه دا مور بچی دی او لور دا نه بچی او لور نه دی حضرت عائشه رضی الله عنها بچی کله صحابه ته درس کو د پردې نه شاته به وته کو حالانکه مور د مسلمانانو دا مور نه سبق وای د مور نه سبق وای په پرده کې دی وای بچی صحابه کرام د حضرت عائشه بچی دي او سبق ته پرده کې وای او چې کم خلک د پردې نه شاته نه پویدل نو حضرت عائشه ورته بیا یو خبره کړې و چې څوک بل پرس خامخ زمانه سبق وای یو کار وکي زما خور د اسماء رضی الله عنها ځکه د حضرت عائشه خو بچی نو زما خور حضرت اسماء ده د هغې نه پی په طریقه باندې حاصل کړي هغه وس کوي نو تاسو به د حضرت اسماء رضی بچي زما به رضی خوریان شئ نو بیا سر داسې به صورت جوړ شي زه به تاسو ته مخامخ سبق بیا وایم خو علماو دا خبر نه قبول کړی و دا د مور بیبي تفرد دی نور صحابه کرام په دې خبره نه راځي چې یو زنانه د مشر چا له پی ولیکي د هغې بچی جوړ شي خو دا د حضرت عایشه رضی د هغې یو سوچ او دا د هغې ځان له سوچ په امت اوس په دې کې اتفاق نه دی کړی نو د علم ضرورت دی او علم په دې وجه باندې چې منګه اخیره خبره کوم بیا به د الفاظو د دې آیتونو تلاوت وکړم چې د سورة الملک چې الله تعالی فرمایي هو الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله مرګ ژوند د دې دپاره پیدا کړی دی چې دا امتحان د باندې وکړي چې ښکلی عمل د جاري احسن عمل او عمل صالح نو علماو چې عمل صالح څه ته وایي عمل صالح دی ته وایي چې د ایمان شرط پکې وي چې عمل سړی کوي چې دا مؤمن دی د کفارو اعمال الله نه قبلوي دویم شرط ولدا دی چې دا به د رسول الله په طریقه باندې وي نو د رسول الله طریقه ول یادول پکار دی هر عمل دپاره علم شرط دی
العلم قبل القول والعمل. امام بخاری د هر خبرنا او د هر عمل مخکې علم ضروري دی، ځکه ته به پوهېږي چې دا عمل د پیغمبر طریقه دی او کنه دی. پیغمبر طریقه معلومول او دریم نمبر بیا په اخلاص باندې کولې عمل صالح وي د الله د پاره وکي. او څلورم نمبر دا د احتساب د پاره، احتساب د ثواب په نیت بدا کار کې ځان نه خلاصې. مخکې حدیث ویل شو درس حدیث کې کنه چې اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها، په بچو باندې خرچه کې خو ثواب یې غني. نو په دا به کې د احتساب شرط دی دا کوم عمل کې وې د ثواب د پاره کوم. نن سبا یو مسله ده کنه یره جو وینې می جنت په کار دی او نه جهنم نه یریګه ما دا څه کړي وړي وي. جنت ولې نه دی په کار؟ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة، جنت غواړي منګو جنت باندې دی په کارو. او الله ته د عمل ضرورت نشته دی، ولې وته نشته دی؟ الله عمل غواړي ستانه، الله ستانه عمل غواړي. جنت مو غواړه جهنم نه بنا غواړي. یو حدیث په مویما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې د ورځې د دعا درې ځلو کې دا یاد کې زمانه د ورځې د دعا درې ځلو کې څه دعا وکي؟ اللهم انی اسألک الجنة واستعیذ بک من النار. دا په بخاری کتاب الدعوات کې دی. اللهم انی اسألک الجنة واستعیذ بک من النار. معنی دا دا اللهم انی اسألک الجنة، اے الله زستان استا جنت غواړم، واستعیذ بک من النار، والله پتا باندې استا د جهنم نه پناه غواړم. کفاره کیا د نشي پښتو کې کوي سار ماخام. نبی علیہ السلام فرمایي دا جنت الله ته درخواست وکړي چې الله تعالی زه درې ځلې ویلم ور مې کور لګنو، الله وي بس ته گواشه ته مې دې انسان لور کړی. او دا جهنم الله ته درخواست وکړي چې الله زه دومره بدی شمه او درې ځل زمانه پناه غواړي، روزانه سار را پاسي اول زمانه پناه غواړي، الله زما غېږ له ډورانه ولي، الله وته بس گواشه دا سړی بس تا غېږ نه درځي. سار چې کله را پاسي کو چې دا دعاګانې موږ شروع کو د تونو ته وګورئ. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ والولا بسم ربک په برکت د نوم در خپل، الذي اغا الله اغا رب ستا خلق چې ټول مخلوق پیدا کړي. خلق الانسان الله انسان پیدا کړی دی من علق د چکی ویننا. اقرأ والولا وربک الاکرم، او رب ستا ډیر عزت والا دی، ډیر کریم رب دی ستا. الذي اغا الله علم بالقلم چې خلقو له تعلیم ورکړي مخلوق لا د قلم په ذریعہ باندې. علم الانسان الله انسان له تعلیم ورکړی دی ما دا غسولم یعلم چې دا نه پوهېدو په دې باندې. په دې لاندې آیت کې د استاد د پیغمبر څلور ذمهواري ذکر شوي دي او دغه علما اوس د انبیا وارثان دي، نو دا څلور ذمهواري د عالمانو دي. قرآن الفاظ به خلکو ته ښیي، د قرآن درس به کوي، احادیثو درس به کوي او تزکیه به د عوامو کوي. نو دا څلور ذمهواري دي پکې. لقد من الله علی المؤمنین، یقینا الله احسان کړی دی په مسلمانانو باندې. اذ بعث فیهم رسولا، کله چې راولېږو په دې کې پیغمبر من انفسهم د دې د نفسونو نه، بشر دی انسان دی. یتلو علیهم آیاته چې لولي به په دې باندې د الله آیتونه، ویزکیهم د هغوی د عقیدو د اعمالو صفایي به هم کوي، ویعلمهم الکتاب ښایي به هغوی ته کتاب قرآن والحکمت او حدیث. وان کانوا یقینا ودوی من قبل و مخکې لفی ضلال مبین په ښکاره ګمراهۍ کې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. زمونږ شپږم پنځم درس د سبانۍ ورځ دپاره او دا شپږم درس پنځم درس موږ به د څلورم پنځم کم درس په دې منځ کې دی د اتحادیې امت، دا به انشاءالله پرېږدو. د هغې وجه دا ده چې نن درس کې او پرون درس کې موږ د دې باره کې کافي خبرې وکړې د اتحاد امت په حوالې سره. نو سبا به زمونږ درس د عصر حاضر کې چیلنجز اور مسلمان خواتین، دا به انشاءالله زمونږ درسي. او په دې کې چونکې د زنانو ذمهواري پکې ډېرې زیاتې وي او زیات ذکر به د هغوی ځکه کېږي چې دا زمونږ سره د کلاس هم شریکې دي، د امت حصه ده. په دې غرض باندې به سبا زمونږ دغه درسي عصر حاضر په دې زمانه کې موږ ته کوم چیلنجونه دي خاص کر زنانو ته، او په دې کې د مسلمانانو د میندو د خویندو د بچیانو څه ذمهوارۍ دي، نو دا درس په انشاءالله تعالی سبا او بل سبا دپاره بیا یو درس پاتې کېږي. الله رب العالمین دې موږ پوهه کړي او موږ د عمل توفیق راکړي. دعا وکړئ دا ځان تم دعا وکړي چې الله العالمین دا موږ څه وویل الله موږ پې پوهه کا او موږ له بې د عمل توفیق راکړه. څومره مسلمانان چې زموږ په درس کې شریک دي، الله د چا په زړه باندې څومره جایز مطالبې دي ټول یې له پوره کا، چې د دین دی د دنیا دی الله هغه ټول حاجتونه یې پوره کا. دعا وکړي مولانا عبدالرحمن مفتی صاحب ساجد صاحب د هغوی خواښې ده، بیماره ده، پورنوي چې سی او کې ده، نو د هغې دپاره خصوصي دعا وکړي. دې دعا کې ډېر خیر برکت یې الٰه العالمین روح صحت وله ورکړه، الله تکلیف یې ښه کا، الله د بیماري پې اسانه کا، زموږ دعا د هغې په حق قبول کا.
نن د قبله اول د مسلمانانو قبله ده، د ټولو پیغمبرانو ځمکه ده، د الله کور دی پکې بیت المقدس، د هغې غیر چاپیره حصار دی. یهود د مسلمانانو خلاف یو شوي دي، ټوله دنیا ورسره ودرېدله او د حماس په مجاهدینو باندې د فلسطین په مجاهدینو باندې سره ورځ ده. الله په سر ګواه دی چې هغه کورونو ته سړی ګوري هغه کندرات شول، او هغه ماشومانو ته سړی کله ګوري چې ماشومان یتیمانان هم شو، او چې ماشوم ته ګوري د چا خپې کټ دي، د چا لاسونه کټ دي، د چا نه سر کټ دی. دغه حال د زنانو دی. زرګونو ته تعداد ورسېدو، 6,000 نه زیات زخمیان شول، تقریبا 12,000 نه زیات فلسطینی مسلمانان شهیدان شول. دعا ورته وکړي الہ العالمین شهادتونه قبول کا، الہ العالمین د فلسطینیانو معاون شه. یا الله یا رحمان یا رحیم، د فلسطین مجاهدین بستر و سامان دی، الله ټولې دنیا ورسره مدد پرې ښودلی دی. الله ستا د قبلې د تحفظ دپاره جنګېږي، الله د پیغمبرانو د ځمکې د حفاظت دپاره جنګېږي. الله دغه خلک دی په میدان باندې ولاړ دی، الله ستا د دین د ازلي دشمنانو سره برسره پیکار دی. الله ته تعاون وکړه. الله په بدر کې، په احد کې او په حنین کې چې کومې فرشتې را لګلې وي، الله یو ځل بیا دا د فلسطین د خاور د فرشتو مدد ته الله تعالی په انتظار ده. الله د هغوی مدد د فرشتو په ذریعه باندې وکړه. الہ العالمین زخمیان پکې دي، الله هغوی له صحت کامل ورکړه. یا الله تعالی یتیمان پکې وشول، کونډې پکې وشول، یا الله تعالی ته د هغوی اسره جوړه شوه، یا الله ته د هغوی اسره جوړه شي. الله د دې ظلم نه الله تعالی د فلسطینیان خلاص کا، الله د دې بربریت نه خلاص کا. یا الله په دې یهودو باندې الله تعالی د اسمان نه تدر راواچوه. یا الله تعالی د هغوی قدمونه وخوځوه، الله کورونه وران کا، الله تعالی د مخ د ځمکې نه پناه کا، الله په خپل عذاب او خپل لپیټ کې راونیسه. یا الله زمونږ د فریاد واوره او د اسرائیل د مخ د ځمکې نه پناه کا. یا الله زمونږ د سوال، زمونږ د التجا، الله ردی فلسطینیانو باقي قبول منظور کا. الله زمونږ د ټول راضي شه. ختمه زمونږ په ایمان باندې وکړو. صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی صحبه اجمعین.